حضرت یوسف علیہ السلام ہوئی اے دنیا والو مظلومانو، اے دنیا والو غمجنو، اے د دنیا د تکلیفونو کې راګیر انسانانو، والله المستعان على ما تصفون. مخلوق چې کوم تدبیر جوړي، مخلوق چې کوم منصوبې جوړي، الله وې زما د بندا د مسلمان او د مؤمن عقیده بداوي چې مخلوق چې سکي نو هغه نه کیږي، خالق چې سکي نو هغه کیږي. لکه تبلیغ والا ملګری بهترینه جمله وي، وی الله نه د کېدلو یقین او مخلوق نه د نه کېدلو یقین. سورت یوسف هم وی مخلوق چې سکي هغه نه کیږي او خالق چې سکي هغه کیږي. دا سورت یوسف د ټولو نه اهمه بنیادی خبره، بنیادی خبره دغه د مسلمانانو لپاره. نن موږ تمام مسلمانانو خوري چاته واځي کړی دي، مونږ وې دا سړی ونه شو، دا کار به صحیح، دا ملک به صحیح وچی، هغه نور وای نه چې دا ونه شو، دا بل لا شي، دا به صحیح وي. مونږ وای چې د دنیا اختیارات صرف د دنیا والو سره دي، او حالان کې د تمامي کائنات اختیار د الله جل جلاله. نور وړي مسلې خلاصه کې محترم مسلمانانو، د ټولو نه اهمه بنیادی خبره ده چې مخلوق سکی کوم منصوبه کوي هغه الله نه کامیابوي، او خالق چې کوم منصوبه کوي او خالق چې کوم تدبیر کوي اقدر تدبیر. دویمه خبره سورت یوسف دا کوي چې ګوره په دې ژوند کې به ډېر حالات راځي، د بندې ژوند کې مختلف حالات راځي، بیماری راځي، غریبی راځي، تکلیفونه راځي، قسمه قسم حالات راځي. خو سورت یوسف ما او تعالی یو تعلیم راکړي، یو اصول بیانوي چې چرته د الله نه نا امید نشي، الله نه چرته نا امید نشي. او اسی هم د مسلمان او د مؤمن بنده عقیده هم دادا پکار هم دغه ده چې الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د الله نه د امید او د یری په دې منځ کې دی چې کله یره ختم شو ایمان بیکار دی، کله امید ختم شو هم ایمان بیکار دی. امید بداسي ساتي. شیخ الحدیث رحمه الله یو واقع لیکلی، وای یو ځای کې یو لار وا خطرناک د ډاکوانو لار، علاقه د ډاکوانو، او داسې ډاکوانو چې سړی به ژوندی بیا نه راپرېږدي، مال بم دی اغستو خو سړی به موجه دغه سړی راګیر شو. چې کله هلته کې راګیر شو تو ورته ووایي چې هلکه زمانه د هر څه واخلي خو ما پرېږدي. هغوی نه زمونږ قانون دا دی چې مونږ مال اخلو خو سړی هم وژنو. ده ورته اخر کې اوږده واقع ده، خو اخر کې ده ورته وایي ما نه د 2 رکعتو د مانځه ټایم راکړي. هغه ډاکوانو ورله د 2 رکعتو د مانځه ټایم ورکړ. خبره د امید مې راغستې، الله نه امید څنګه ساتل پکار، الله باندې بروسه څنګه ساتل پکار. وای کله چې دی سړي دی مستر سړي حاجتمند سړي کله چې سلام ګرځول یو طرف ته، یو طرف ته وکتل څومره ډاکوانو سرونه پورې نه وو، چې بل طرف ته یې وکتل چې څومره ډاکوانو سرونه ور پورې نه وو. مخې لاس راکړو راپاسېدو په خپل لاره روان. نن زما محترمو مسلمانانو ملکی مسلې پرېږدئ، خپل
ذاتی مسائل رښتیا ووایي ما پورې زه مولا یم تاسو په نظر کې به ډېر ښه سړی ښکاره په ما پورې هر یو مسلمان دا سوچ و فکر وکړي چې ما او تا خپل معمولي غوندې مسله په دعا او په منزل کولی شو یقین هم نشته دی چې دا به وشي رښتیا وایي چې کوم ضروري کار یې هغې دپاره مونږ د الله حکم پرېږدو که نه پرېږدو که نه مونږ دا ضروري کار دی ګوره دا شاید چې به وشي زما او ستا امید دا خپل د ځان نه پیدا شوی دی او د دنیا نه پیدا شوی نن مسلمان دنیا کې چې ټکرې خوري وجه نه نو سورت یوسف وی د کامل مؤمن د هغې نښه دا ده علامه دا ده چې هغه به الله نه ناامیده کېږي به نه الله نه به بروسه نه ختموي داسې خلک وو که نه داسې اعتماد والا خلک یو قرضدار دریاب نه پورې دی یو قرضدار دریاب نه راپورې دی او هغه قرضدار د دریاب نه پورې قرضدار په لرګي کې پیسې بندې او دریاب ته ورونی وایي او هغه پیسې دغه قرضداري ته خدای رسوي نن ما او تا ماشوم دې پرېږدو بار نن ما او تا دې 10 روپۍ دروازه کې دې بارو نن زمونږ ایمان او یقین دې حد ته رسېدلی دی محترم خفه کېږئ ما مونږ چې دا کم مونځ کوو دا رواجي دی رواجي دی که که مونځ نه کوو چې کور کې راته خلک بیا وایي چې بلمازه دی یا وایي چې مونځ نه کوي او دا داسې سړی دی یا د دې محلي د خلکو د شرمېږي ځکه چې پلانکې وایي چې پلانکې سړی یا ماشوم یا لوی چې کوم دی دې مونځ نه کوي دا کورنۍ مونځ ګزاره ده رښتیا مو وایي په شوق راغلي یم که په دې نیت راغلي زه چې د وخت راغلی یم جمعې مونځ دی بیان به کول غواړي او د الله رضا یو نشته دی په خدای یقین وکړه هغه امید ختم شو چې توره تیاره به وه مکمل تیاره به وه مسلمانانو په مسلمان باندې به تکلیف او مشقت به راغی د مسلمان قانون بداو د مسلمان اصول بداو چې په دې توره تیاره کې په دې خطرناکه شپه کې دا مسلمان به جومات ته راغی او په دې نیت به راغی چې الله نه به خپل حاجت غواړم او دا به یې پوره کېږي نن چې شپې راشي ټول هغه مغربي دنیا زموږ یې نړولې ده خفه کېږي مونږ اول 11-12 ته کار 11-12 ته کار کوو چرته مونږ د 11-12 نه مخکې 2 رکعته کړی دی چرته مونږ ویلی دي چې الله دا مصیبت دې راوستو الله ما سره مدد ټیک دا خو اسباب دي اختیارولي پکار دي نن ما ته چې کله سار کېږو ماښام کېږي بابا او تا باندې سار کوه ماښام کوو زما محترم ووایه ما پورې سړی خپل په تنخوا باندې او خپل په مزدورۍ باندې نظر دی که الله باندې زم جولای زما په خپل زم جاړه چې زما خلک ماله تنخوا نه راکړي ماله په ټیم نه راکړي بل وایي زما دا کم دي دا نه کېږي ما پورې هر یو سړي اعتماد په دې شي باندې رخ شوی مسلمان او د مسلمان شان دا دی مسلمان هغه کامل مسلمان نښه دا ده چې د دې په هر حال کې د دې اعتماد سترګې په الله باندې سورة یوسف ما او تا ته وایي د کامل مؤمن نښه دا ده چې د دې په اعتماد صرف الله د ذات نه وي مخلوق نه بنوي دریم نمبر سورة یوسف ما او تا ته وایي چې د مسلمان اسلام به څنګه معلومیږي یو د محلي خلکو اسلامی نظام پته به بهر نه یو سړی راشي هغې ته به څنګه لګي د یو کور اسلام چې بهر نه یو سړی یو میلمه کور ته راشي د هغه د اسلام پته به څنګه لګي چې دا کور مسلمان دی دا محله مسلمانه ده یا یو مسلمان سره بل انسان ملاو شي هغه انسان ته به دا پہچان څنګه وشي چې یاره دا زه مسلمان سره ملاو شوم د دې پہچان دی کسانو خوب بادشاہ خوب ولیدو
سورۃ یوسف کې الله وایي د مصر بادشاہ خوب ولیدو، ټول خلک راغونډ کو، خپل مولیان وغیرہ وغیرہ، چې وروره د دې خوب تعبیر ماته ووایست. بادشاہ څه خوب لیدلی دی؟ وایي داسې غواګان مې لیدلي دي، اووه غواګانې، هغه وچې کړسې دي، خوارې دي ډېرې، او نور بل ځای مې لیدلي دي هغه سربېږي دي. چاوي باچا صاحب مړه ته لیونه شوي، چاوي مړه ته داسې ګډې وډې دي لیدلي دي. یو کس ورته ویل لکه یو کس راته معلوم دی، هغې پسې تللی وایي کوم ځای دی؟ وایي جیل کې دی. وایي ښه ورشه جیل ته راغی، حضرت یوسف علیه السلام پسې راغی. هغې ته وایي باچا داسې خوب لیدلی او ما هم داسې یو خوب لیدلی. زه لګیا یم خپل باچا له انګورو له شراب جوړو به نه جوړو، دا بل ملګری لګیا دی په سر باندې ټوکرۍ اخیستې ده، پای کې ډوډۍ پرتې دي، مرغان ترې خوري. بهرحال دې دواړو کې دا کوم ده چې مرغان ډوډۍ خوري، ده ته ویې وروره ستا د مرګ وخت نږدې دی، وایي ته به ختمېږې، په تا باندې د مرګ سزا به واورولی شي. او بادشاه چې کوم خوب دی د دې تعبیر دا دی. نو تاسو ته یو خبره کوم وایي صاحب، و د دې تعبیر نه مخکې زما خپل یو غرض دی، هغه خو واورئ. یوسف علیه السلام ورته وایي د دې خبرو نه وروستو تاسو چې کوم خبرې پسې راغلې هغه به کوو، خو ته چې کوم خبرې پسې راغلې د دې نه مخکې زما یو عرض دی، هغه واورئ. ستاسو جواب به تاسو ته میلاو شي، ستاسو د خوب تعبیر به هم تاسو ته میلاو شي، خو چونکې تاسو ما سره میلاو شي نو زما خپل ذاتي څه غرض دی هغه مو واورئ. کسان ورته ووایه ستا څه غرض دی؟ وایي زما غرض دا دی، اول خو خپل اعتماد ورته وښودل چې ګورئ زه ګوره داسې اخو خو سړی نه یم. ګورئ تاسو چې اوس څه خوړلي دي هغې باره کې تاسو ته ووایم چې تاسو دا شی خوړلی دی، پیغمبر ته په الله معجزه ورکړي. کسانو ورته ووایه یوسف علیه السلام تاسو دا شی خوړلی دی، یقین رالی که نو او ته بلکل صحیح سړی دی. نو زما غرض او مقصد دا دی چې ای خلکو یو الله باندې اعتماد غوره دی که په ډېرو باندې غوره دی؟ یو الله غوره دی، یو الله ته سر ټیټي غوره ده، یو الله نه یقین د خیر او د شر تمه غوره ده، که نه د هر چا نه د خیر او د شر تمه غوره ده. د دې نه وروسته بیا ورته د خوب تعبیر وي چې اووه کاله به سختې راځي، قحط به راځي، د هغې نه وروسته اووه کاله به بیا تاسو باندې ښه حالات راځي. ترتیب ورته وښو لکه قحط کالونه دي په دې کې خپله غله سټور کړئ او په دې غوړکو نه دا دغه مه راوباسئ، وږي مه راوباسئ په دې کې سټور کې. بهرحال ګورې د مسلمان شان څه دی؟ دا دوه کسان چې میلاو شو د چا سره؟ حضرت یوسف علیه السلام سره. یوسف علیه السلام ته دوی خپله مسله ور وړاندې کړه، خو د دې مسلې د جواب د بیانولو نه مخکې یوسف علیه السلام ورته څه وکړو؟ د الله وحدانیت بیان، د الله لوی ورته بیان. اے مسلمانانو خفه کېږئ ما کوي، ځان ته هم لګېږم تاسو ته هم لګېږم، رښتیا ووایئ چې نن زما او ستا کور ته میلمه راشي، ما او تا سره ذاتي یو سړی میلاو شي، ما او تا دې کلي ته یو سړی راشي، هسې رښتیا ووایئ زمونږ د ایمان او د اسلام څخه پهچان شته چې هغه ګواهي وکړي چې فلانکي کره تللی وم ډېر صحیح مسلمانان دي. پیدا کېږي به چېرته خلک شته، ما سره یو سړی میلاو شي، رښتیا ووایي هغه به زما نه پیش شه، شاهد ما ته بدر دی خو دا به نه وایي چې زه یو ښه سړي سره میلاو شو، یو مسلمان سره میلاو شو، فلانکي محلې له تللی ومه خبرې یا لکه هغه لوی ماشومان جومات کې لمونځونه منځګزار. او پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې جومات ته منځله راځي وایي الله جل جلاله وایي و تاسو نور ګواه شئ چې دا مسلمان دا مؤمن دی، د ایمان ګواهي ورکړئ. زما محترم خفه کېږئ مو خفه شئ، جمعه نه خوشحاله شو خفه شئ، خو رښتیا ووایئ زما او ستا د ایمان ګواهي به څه شی ورکوي، زما او ستا د کور اسلام ګواهي به څه شی ورکوي، زما او ستا د محلې اسلام به څنګه پہچان کېږي، زما او ستا ذاتي ما او تا سره چې څوک کېږي زور ته د خپل دکان پیسې کوم ته د خپل کاروبار پیسې کوه، یو وایي ما دونه وګټلې بل وایي ما دونه وګټلې، بل وایي په دې کې تاوان دی، بل وایي په دې کې تاوان دی، بل وایي په دې کې ډېره ګټه ده، بل وایي په دې کې ډېره ګټه ده.
اے مسلمانانو د مسلمان شان داده که مسلمان کاروبار کوي د مسلمان اعتماد او عقیده دادا چې دا کاروبار څنګه کوم الله مالا پدې باندې اجر او ثواب راکړي پدې باندې بچو لا خرچا خپلم پدې باندې خپل کور والا ساتم پدې باندې غریبانو امداد او مدد کوم زما دا مزدوری دې نیت باندې دا چې پدې مزدوری باندې زمانہ الله خوشالي ګل الله مالا جرت سورۃ یوسف سوې مو تعالی سورۃ یوسف وی زما محترم مسلمانانو وی خپل د اسلام او د ایمان یو پہچان جوړ چې کوم اس کوم یو سړی ملاو شي هغه ته احساس وشي چې زه مسلمان سره ملاو شم زه مؤمن سره ملاو شم او بیا سورۃ یوسف وی چا د سره خو کړل هغه سره بد مکر سورۃ یوسف وی چا د سره خو کړل چا د سره نیکی د ذره برابر نیکی کړی دا سورۃ یوسف هغه سره بد مکر حضرت یوسف علیه السلام نه چاته پوښتنه چې اے پیغمبر د الله رسول ورته وي استا په خایس کې هم څه کمې نشته ده استا په ځوانۍ کې هم څه کمې نشته ده او تا نه چې چا مطالبه کړې وه د هغه ښځې خاندان هم څه هغې هم څه کمې نشته استا نه د دولتمنو خلکو امیرانو